بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. دینه مخکې موږ یو وظیفه د شنډوالي باره کې ښودلې وه چې کومې زنانو ته د شنډوالي خبر ورکړي چې د حکیمانو طبیبانو د اړخ نه یا د ډاکټرانو د اړخ نه، نو هغه زنانه چې د اولاد ارماني وي چې ما ته هم الله رب العالمین اولاد راکړي، نو زما عزتمندو د هغې دپاره موږ یو قسمه وظیفه ښودلې وه. د هغې نه ما بعد دویمه وظیفه زه تاسو ته هم یو بله ښایم. که یو انسان هغه کولی شي او که هغه نه کوي دا کولی شي، نو زما عزتمندو هر یو انسان چې کوم یې خوښی هغه دې وکړي. د دې دویمې وظیفې له داسې طریقه کول پکار دي چې دا به تر د 3 میاشتو پورې کوي انسان. هغه زنانه به دا تر د 3 میاشتو پورې کوي چې کومې شنډې وي. د هغې شنډوالې ختمولو دپاره دویمه وظیفه زه تاسو ته ښیم، او دا هم یو ډېر مجرب عمل دی، خو چې څومره زنانو ته د دې ضرورت پیښ شوی وي، نو هغه به دا یو آیات کریمه درته ښیم. هغه آیات کریمه به دا په یو کاغذ باندې ولیکي، ساحتونه به ترې جوړ کړي، او دا ساحتونه به دا 3 میاشتې لکه 90 ورځې به د دې استعمال کوي. خو په حالات د حیض چې کله په دې باندې خپله د ماهواري بیماري راشي، نو په دغه دوران کې به دا بندوي. نو زما عزتمندو د دغې 3 ورځې یا 5 ورځې یا 3 ورځې دا به هم دغې ورځو سره حساب وي. او د هر یو زنانه خپل ټیم هغې ته خپل معلوم وي چې زموږ څو ورځې بیماري ده. که مثال په طور د یو زنانه بیماري 3 ورځې وي، نو دا 90 ورځې دي، نو دا چې ځان له 90 ساعتونه جوړوي، نو له دې نه به دا 9 کم کې 81 ساعتونه به جوړ کړي. که د یو زنانه دا بیماری تقریبا 100 دن ده، نو هغې زنانه له 21 ورځې به دې ګډ کړي، یو کم 80 ساعتونه به ځان ته تیار کړي، نو دا به تر د 3 میاشتو پورې مسلسل استعمالی، خو چوټي به پکې نه کوي. زما عزتمندو دغه ساح په دا اوبو کې اچوي، په اوبو کې به حل کوي، او هغه اوبه به همدا زنانه اسکي، خو صرف په حالات د بیماری کې به نسکي. هغه آیات کریمه درته ښیم. هغه آیات کریمه دا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية. زما عزتمندو دغه ځای پورې دا 2 آیات مبارک دي، دا به ولیکي او دا به ساحتونه ترې جوړ کړي، او هر روزانه به یو ساح په اوبو کې ولیکئ او دا بس کی. نو زما عزتمندو دا زمونږ د هغې زنانو دپاره، د هغه خویندو دپاره چې هغې ته شنډوالې وي، هغه شنډوالې ختموي، نو انشاءالله په دې طریقه به الله پاک د دوی دغه حاجت پوره کړي او دغه مشکل به ختم کړي.